یا ایها الناس و انسانانو قد جاءتکم موعظة من ربکم، دا ترغیب د اتباع د قرآن کریم تا چې الله تبارک و تعالی قرآن کریم را لېږلی دی، وعظ او نصیحت دی، و شفاء او دوائی دا شفا دا د هغه مرضونو چې په زړونو کې دي، د هغې دپاره الله تبارک و تعالی شفا را لېږلې ده، دوائی را لېږلې ده. په زړه کې چې کم قسم بیماری وي، بغض، حسد، شرکیات، د دې هر څه علاج کوي قرآن کریم. نو قرآن کریم چې دی دا شفا ده، ظاهری او باطنی دواړو بیمارو دپاره. قرآن کریم کې د هرې بیماری دپاره باقاعده شفا ده، خوا که د زړه هغه روحاني بدني جسمانی بیماری وي، لیکن د روحاني بیمارو تباہی د انسان دپاره د جسمانی بیمارو نه دا زیاته سخته ده، او د دې علاج هم د هر سړي کار نه دی. نو د دې وجې نه دلته صرف د زړه روحاني بیمارو ذکر کړی دی، ګینې ورنه قرآن کریم د جسمانی بیمارو د پارم دا بهترین علاج دی. هر قسم بیماری د باندې راشي قرآن کریم هغې د پاره بهترین علاج دی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کئی، پیغمبر علیہ السلام په خدمت کې یو سړی حاضر شو، وی دا الله پیغمبره زما په سینه کې درد دی، ما ته تکلیف دی، زما په سینه کې درد دی، تکلیف دی. پیغمبر علیہ السلام تو فرمایل قرآن کریم لولا، قرآن کریم لولا، اللہ تعالیٰ بدی ٹھیک ٹھاک کی. ځکه قرآن کریم کې الله تعالیٰ فرمائی شفاء لما فی الصدور. دارنګ بل یو سړی راغی، پیغمبر علیہ السلام ته وی جی مرای کې می تکلیف دی، مرای کې می تکلیف دی، مرای می خوږیږي. پیغمبر علیہ السلام تو فرمایل قرآن کریم لولا، قرآن کریم لولا، اللہ تعالیٰ بدی ٹھیک ٹھاک کی. نو دې کې سره شفا ده، قرآن کریم کې شفا ده. دا چې عقیده غواړي چې عقیده لري په قرآن کریم باندې صحیح برابري، ته بیا ګوره دکه سوره فاتحه ده، یو پیره سوره فاتحه او درې پیرې سوره اخلاص ووایه دمې کپې چې دی ټیکي که نه ټیکي، خو عقیده غواړي. مصیبت دا دی په ډیسپرین ګولۍ باندې عقیده شته او په قرآن باندې برابر نه ده. پوه شئ، وایي ډیسپرین ګولۍ سره سر ښه کېږي. نو په دې کې قرآن کریم کې شفا ده باقاعده. دا قرآن کریم وایا او په ځان باندې شوب کا، اوبه په دم کا، اوس کا، الله تعالی به صحت مکمل درکوي. شفاء لما فی الصدور. یا ایها الناس و انسانانو قد جاءتکم، پتا کی سر راغلی تاسو ته موعظة نصیحت من ربکم د طرف د رب ستاسو نه، و شفاء او شفا ده، شفا ده دوائی ده، لما دا آغا بیمارو فی الصدور چې په سینو کې دي، په زړونو کې کم قسم بیماری ده، دا هغې دپاره قرآن کریم باقاعده دا علاج دی. وهدن هدایت رحمت، رحمت للمؤمنین، دپاره د مؤمنانو. قل دو توایا بفضل اللہ و برحمته فبذلک فلیفرحوا، ته دی توایا چې په فضل د الله تعالی او پر رحمت د الله تعالی په دې د خوشاله شي دی. ښه، فضل د الله تعالی او پر رحمت د الله تعالی په دې د خوشاله شي. اوس فضل د الله تعالی سره او رحمت د الله تعالی سره. فضل د الله تعالی قرآن، رحمت د الله تعالی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم. فضل د الله تعالی ایمان، رحمت دا اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم. فضل دا اللہ تعالی قرآن، رحمت دا اللہ تعالی اسلام. فضل دا اللہ تعالی معرفت،
او رحمت د الله تعالی توفیق، فضل د الله تعالی قرآن، رحمت د الله تعالی سنت حدیث. فضل د الله تعالی قرآن، رحمت د الله تعالی ان جعلنا من اهله، چې مونږ د دې اهل ګرځولیو. دا د الله تعالی رحمت دی. فضل د الله تعالی قرآن دی او لوی رحمت د الله تبارک و تعالی دی چې مونږ د دې اهل ګرځولیو، مونږ قرآن ته کینولیو، مونږ قرآن ته کینولیو، مونږ د دې اهل ګرځولیو. دا د الله تعالی سره رحمت دی. قل تو توای بفضل الله، بفضل الله په فضل د الله تعالی باندې، و برحمتی پر رحمت د الله تعالی، فبذالک په دې باندې فلیفرحوا دی خوشاله شي، هو خیر دا غوره دی مما دا نه یجمعون چې دی جمع کوي. د هغه دنیا نه خلک لګیا دي، دنیا پسې لګېدلي دي، هلکه بینک بیلنس برابر ورغواړي، پلاټونه اخیستل غواړي، جایداد برابر ورغواړي، دنیا بینک بیلنس برابر ورغواړي، خلک دې پسې منډې وایي. موږ د پاره سره قرآن غوره دی، دا بهتر دی مما د هغه دنیا نه یجمعون چې دا خلک جمع کوي لګیا دي. قل تو ارائیتم خبر را کئی ماتا ما انزل اللہ آچ نازلی اللہ تعالی لکم ستاسو رپارا من رزقن رزق فجعلتم تاسو گرزوی منو داغینا حراما و حلالا، حرام او حلال. گورا ارس پیدا کری اللہ تعالی دی او حرام او حلال پا کتاب بندگان پا خپل جوڑی لگیا دی دزاننا. قل تو اللہ آیا اللہ تعالی اذن لکم حکم کریتا استا ام غل اللہ کن پا اللہ تعالی بانی تفترون تاسو درو جوڑوئی. وما ظن الذین سر گمان دا کسانو یفترون چی جوڑی غل اللہ پا اللہ تعالی بانی کذب درو یوم القیامت پروز د قیامت بانے. ان اللہ یقیناً اللہ تعالی لذو فضل مالک د فضل لے غل الناس پا خلق بانے ولیکن اکثرهم لیکن زیاد د خلقنا لا یشکرون شکر نو باسی.